په دې نن زمانه کې د ټولو نه لعنتي انسان، د ټولو نه غټ ظالم، د دې زمانې فرعون، دا به تاسو پیژنئ چې دا څوک دی چې په دې نن زمانه کې د مسلمانانو وینې تویونکي د صرف ناسې چې د مسلمانانو وینه تویي، د مسلمانانو د وینې تږی انسان دا د دې نن زمانې فرعون دی چې هغې ته ویل کېږي ټرمپ. او زمونږ مسلمانان، زمونږ د ملک وزیر اعظم، دغرنګې د پوج سپه سالاران هغې ته د امن پسندۍ چې ته ډېر امن پسند انسان یې د هغې انعام ورته ورکوي. دومره لوی ظالم چې کوم تمام ملکونه د مسلمانانو ته لیبیا ته وګوره، افغانستان ته وګوره، دغرنګې لبنان ته وګوره، اوس ایران حالات ته وګوره، په یو یو په نمبر باندې ټارګېټ کوي. او هغه ولې هغې مسلمانانو ملکونه دي، او د هغې باوجود هم زمونږ وزیر اعظمان هغوی له د امن پسندۍ انعام ورکوي چې تاسو ډېر امن پسند خلک یې. دا د دې زمانې لوی منافقان خلک دي. الله رب العزت د داسې خلکو باره کې فرمایي چې دیو ته کله وویلی شي واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، چې کله دیو ته وویلی شي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ، هغوی وایي قالو انما نحن مصلحون، موږ خو په دې ځمکه کې اصلاح راوستونکي یو، خلکو منځ کې، د قومونو منځ کې، د ملکونو منځ کې موږ خو اصلاح کوونکي یو، موږ خو جګړو والا نه یو. تاسو اسرائیلي صدر چې کوم دی د هغې ډویټ تاسې وګورئ، هغوی موږ خو جګړه نه کوو، موږ خو امن پسند خلک یو، موږ خو په دې مخ ته ځمکه باندې امن راوستل غواړو. الله رب العزت د دې چال چلن څو سوه کاله مخکې بیان کړی دی. دا الله فرمایي دا د ټولو نه لوی ظالمان، د ټولو نه بیکاره او لعنتیان خلک دا اسرائیل دی، دا یهود دی، او د دې صدر، د دې مشر دا ټرمپ دی. هغې باوجود زموږ مسلمانان د هغوی حمایت کوي.